چې د حضور علیه السلام مبارک د دین نه به د قربانۍ خبره شوه. حضرت انس ابن نضر چې و دا د بدر نه پاتې شوی و، نو ډېر زیات به یې ژړل او افسوس به یې کو او وی به چې هی کاش چې زه خو بدر کې شریک وې، دا زه ولې د بدر نه پاتې شوم. داسې نه و چې داسې ویلې وې چې زه ښه ده چې زه شریک نه وم، ګینې کیدی چې زه به هم په شهداو کې راغلی وې. نه فرمایل به چې زه ولې پاتې شوم. نو دې نه پس به یو جمله کول او هغه جمله به دا وه چې والله لئن اکرمني بیوم القى المشرکین فیه لیرین الله ما اصنع. وی والله قسم به خوړه زما د په ذات د خدای قسمي که مال الله بیا دا مقرره کړه او یو ځل بیا خدای میدان ګرم کو، زما مقابله د حضور د دین د دشمنانو سره راله، د کفارو سره راله. نو دې نه پس چې کومه جمله دغه ډېره ناشنا ده، فرمایي لیرین الله ما اصنع، بیا به الله ګوري چې زه څه کوم. نو بیا چې کله د احد موقع راغله، نو د احد په موقع د حضور علیه السلام غلامانو د حضور د دین نه ځانونه څنګه قربان کړي دي. اخو یو عجیبه یو ناشنا د جان فروشۍ او د حضور علیه السلام د ځان د دین نه د قربانېدو یو بیل داستان دی. اخو چې یو ګورې که حضرت طلحه ګورې، عایشه به فرمایي زما بابا جان به چې د احد تذکره کوله، نو وی به چې د احد ورځ ټوله چې وه دا د حضرت طلحه وه. که د حضرت سعد ابن ابي وقاص ګورې رضی الله تعالی عنه، قربان د حضور علیه السلام د شان نشم چې څوک د حضور د دین دپاره میدان ته راغلي دي. استاد سے مبارک بدا فرمایل او همیشه به فرمایل وی به د حضور علیه السلام ډېر غلامان، ډېر صحابه، ورپسې تابعین، تبع تابعین، علما، ائمه، مجتهدین، دا مجاهدین دا تیر شوي دي. نوم د هغه چا په دنیا باندې خور دی او د ټولو نه زیات خور دی چې چا د حضور علیه السلام دشمنانو ته جواب ورکړی دی. هغه مبارک به فرمایل د اعلی حضرت مجدد دین و ملت اشا امام محمد رضا فاضل بریل رحمه الله په وخت کې داغه په اثر کې د اهل سنت لوی علماء، لوی شخصیاتو، ډېر لوی د علم سټې موجودې وې، همدارنګه ډېر لوی اولیاء موجودو، فقها موجودو. خو فرمایي چې د عربو نه عجمو پورې نوم د امام محمد رضا دی. د هغې وجه دا ده چې د حضور علیه السلام مبارک خبره راغلې ده د عزت او د ناموس امام محمد رضا د ټولو نه اول په میدان کې ولاړ او داسې جواب یې ورکړی دی چې تر قیامت پورې د حضور د دین دشمنان به یاد ساتي. داسې جواب یې ورکړی دی، داسې جواب چې خلکو قلمونه مات شوي دي، عقلونه حیران شوي دي او هغې په سوچ او فکر کې شوي دي چې دا څنګه عجیبه شخصیت دی چې د حضور خبره راشي، چا د حضور په علم پسې خبره کړې، چا د حضور په تصرف او اختیار پسې خبره کړې ده. نو بیا د امام محمد رضا قلم بیا داسې چلېدلی دی رحمت الله تعالی علیہ، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹا دیے ہے، بیا داسې چلېدلی دی چې د حضور د دین پیرهداري په نره باندې کړې ده. نن د هغه مبارکو په نسبت باندې خلک فخر کوي. ولې په فخر کوي؟ ځکه د حضور د دین دفاع کړې ده، زما د جانان مبارک دفاع کړې ده، زما د کریم آقا مبارک خبره چې راغلې ده بیا د ځان نه بهر شوی دی. بیا دا نه دي کتلی چې ما ته به زمانه به ما ته څه وایي.